اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده اما بعد محترمینو دا تفسیر جلالین اولنی حصہ دا علم التفسیر متعلق میں درتا مختصر خبر کڑی دا پاغی کفایت کو د مصنفین حالات من درته ویلو او مغبان کفایت کا نننی سبق کے دریو خبرو ته فکر کوي ها د نیر نش اول خبره وجد تسمیه دتی تفسیر په جلالین سره دی تفسیر ته جلالین ولې دویمه خبره د الحمدلله نتر اما بعدو پوره دی کس بیان دریم خبره بیان د عاداتو د دې دواړو علماء په دې تفسیر کې دا درې خبرې زین کې ساتي اوله خبره او بیا په اخره کې د دې درته آسان لفظی ترجمه کم پختو تر سورۃ البقرہ مدنیہ پوری دی تفسیر ته تفسیر جلالین ولی جلالین ورته زکوین چې دا دو علماء لیکل او د دواړو لقب جلال الدین دی یو ته جلال الدین محلی وای دویم ته جلال الدین سیوطی وای چونکه د دواړو په لقب د دواړو لقب جلال الدین دی او دا تفسیر دو لیکل دی نو ذکر دی ته جلالین وای تفسیر الجلالین نو جلالان لیکل دی ذکر ورته سوای جلالین طریقه دا
اول کرچ دا تفسیر شروع کو نو جلال الدین محلی سے شروع کر د سورۃ الکهف نا تر سورۃ الناس دنی میں نے خوا شروع کر کله چې سورۃ الناس ته ورسېد جلال الدین محلی سے نبی اراده وکړه چې اوس د سر نه شروع کړ نو د سورۃ الفاتحه تفسیر وکړه نو چې سورۃ الفاتحه تفسیر ختم کړ او سورۃ البقره تفسیر شروع کړ نو وفات عمر ورسره وفات وکړ نو بیا دویم جلال الدین سیوطی رحمه الله را پورته شو او د جلال الدین محلی د تفسیر تکمیل وکړو نو د سورۃ البقره نه شروع کړ تر اخر د سورۃ الاسراء هغه پورې ورسېد اوس خو په ترتیب کې د سورۃ البقره نه شروع ده کار دا ولنۍ حصہ د جلال الدین سیوطی دا بیا د سورۃ الکهف نه تر سورۃ الناس پورې ور سره سورۃ الفاتحه دا د جلال الدین محلی دا نو د سورۃ الفاتحه تفسیر بالکل په اخر کې ده هغه لګولې د جلال الدین محلی د تفسیر سره او دا د چا ده نو چون کې دو علماء دا تفسیر پورا کړه ده زکه دې ته سوای جلالین وای او جلال الدین سیوطی رحمه الله په اومغه طریقه باندې مولوی صاحب دا تفسیر پورا کړه څنګه چې جلال الدین محلی کړه په اومغه طریقه مختصر دی وجنا علماء وای کہ دا قرآن کریم حروف اشمارے او دا دی تفسیر حروف اشمارے نو تر سورۃ المدثر پورے یعنی سرد سورۃ المدثر یو شاشا دا قرآن کریم حروف او دا دی سورۃ دا تفسیر حروف یو برابر دی تفسیر کے دمرہ حروف زیادتی سمره چې د سورۃ المزمل نه تر سورۃ الناس پورې دغه حروف په قران کریم سره زیات دي باقی بالکل د قران کریم سره برابر دي ذهن کې مخبره کیږي نو دومره اختصار سره کوي دا یو خبره دویم نمبر خبره الحمدلله حمدا موافيا لنعمه مکافیا لمزیده والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و جنودہ دیکھے سلور خبر بیانات سو خبر اول نمبر عداد شکر یوکڑا تفسیر و کتاب لیکل خبران کا او دا اللہ تعالی و عظیم نعمت ہے تر اما بعدو پوری د دې نعمت شکرانه ادا کړي جلال الدین سیوطی رحمه الله دویم نمبر د چا په وجه چې دا نعمت الله تعالی ورکړي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله مبارک مونږ ته د الله کتاب نه بیان کړي او دین نمنګ او تاسو وکلا علماء وای کله بدا تصنیفونه او کتابونه وای یقینا دا نعمت د تصنیف خو په دې مصنف الله کړه او په واسطه د رسول الله مبارک نو دا هغه واسطه د پاره د الله په دربار کې طلب د رحمت کړه والصلاة والسلام علی سیدنا دریم نمبر دے دا الحمدللہ نا تر اخیر پوری یعنی دے ټول خطبہ کې دے باعث علی تلک التکمیل بیان
دا تکمله می ولې وکړه نو د دې باعث بیان سلورم نمبر دی خطبه کې بعض عادات بیان چې زما په دې تفسیر کې بعض عادات داو نو دا الحمدلله نوالا فی العقبہ بمنه وکرمه سو امور پکې بیانېږي سلور اول ادا د شکر دویم طلب د رحمت د پار د واسطه دریم باعث علی التکمله او سلورم بیان د بعضو د عادات پیږي دا د الحمدلله تر دی اخره پورې وایا ها اما بعدو پورې نه تر اخره سو خبرې دا دو خبرې دریم نمبر بیان د عادات د دوی په تفسیر کې طریقه صد څنګه د قران کریم تفسیر کوي نو د دوی طریقه چې دا د چې دوی په تفسیر کې وکړه کړی د نیر نش سو کار وکړه اول نمبر الاکتفاء بذکر ما يفهم به کلام الله من غیر اتناب اکتفاء په هغه خبرو چې په هغه سره د الله تعالی کلام فهم کې دي بغیر د اوږدوالو مختصر انداز کې چې سړی د الله په خبره پوه شي دا په خپل سیوطي سے په دې خطبه کې وایي دویم نمبر کا ذکر الاعراب ما يحتاج الیه مع السکوت عن غیره کم ځکه چې اعراب بیانولو ته ضرورت بس هغه درته بیان اگر کدی اعراب کې بل وجبي خدا غینا سکوت کوي دریم الاعتماد على ارجح الاقوال یو تفسیر کې مختلف اقوال دي نو دې یو قول ذکر کوي چې کم ډیر راجح دریم کار پکې دا سلورم نمبر التنبیه علی قراءات المختلفه دې خبرداري ورکي په قرات چا دې کې دا قرات ته دې کې دا قرات ته دې کې دا قرات ما ته ګورئ قراتونه درې قسمه دي ها سو یو ته متواتر دویم ته مشهور وای دریم ته شاذ وای سو قسم درې قراءات متواتره داودی اول قرأت عاصم کوفی دا پسنا یوصل شل کے وفات تے پا مکہ مکرمہ کی دویم قرأت دا نافع مدنی دا یوصل نہنوی کی وفات مدینہ منورہ کی دریم عبداللہ ابن کثیر المکی دا پا یوصل شل کے وفات تے پا مکہ مکرمہ کی سلورم قرأت دا ابو عمر دا زبان ابن العلاء البصری دا پا یوصل سلور پنزوس کی وفات تے پا کوفہ کے پنزم قرأت دا ابن عامر دا عبداللہ ابن عامر الشامی وائی دا پا یوصل اتلس کی وفات تے پا دمشق کے شپگم قرأت دا حمزة الحبیب الکوفی دا یوصل شپگ پنزوس کی وفات تے مدینہ منورہ کی وم قرأت دا کسائی دا دنم دا علی ابن حمزہ الکسائی دا پا یوصل نہ اتیا کے وفات دا وقرأتون چی دی دا متواتر دی دویم قسم مشہور قرأتون بیادری اول نمبر قرأت دا ابو جعفر یزید بن القعقاع المدنی
یو سلدیرش کې وفات دویم یعقوب ابن اسحاق البصری دا 215 کې وفات او دریم خلف ابن هشام البغدادي دا 209 کې وفات دا درې قرأتونه چې دي د قرأات مشهوره وي دریم نمبر قسم قرأات شاذہ اغا سلور دی یو دا ابن محیث تے اغا محمد بن عبد الرحمن المکی دیم قرأت دا دوری دے عن الحسن البصری دریم قرأت دا ابو الفرج عن الاعمش تے عمش نم سلیمان ابن المهران سلورم قرأت دا یزیدی دے چه دا دنم یحیاء ابن المبارک 202 کی وفات نو دا سلور قرأت شاذہ دی نو وہ ادریسو کی لس او سلور نو طول قرأتو نسو دی سوار لس دنیر نشی و پاکی متواتر دی درې پکې مشهور دي سلور پکې قرأت شاذہ ازمن قاریان وی الکدا 17 قاری دي دا غلط وای ها ولس ندي 17 ولس وتاوي سمانا دا قاری صاحب 7 قاری دي ان وقرأتنا ورتيات دي متواتر دا 10 قاری دے 10 قاری ورتی توئی چې و ورته متواتر یاد یو درې ورته مشهور یاد نو ټول لس نشو نو 17 مو آئے یا بسبعوا یا بسوائے 10 خو بیا ولس شو ولس قراتونه کو نه دي ټول قراتونه سودی سوار لس رازا نو سلورم عادت د دوی دار چې دوی به تنبیه خبرداري ورکي په قراءاتو مختلف دا سلور عادتونه سیوطی سے په دې خطبه کې بیان کړي دا سلور می چې درته پنځم نمبر عادت څه ده تفسیر د مقطعات کوي بما فسره الجمهور جمهور چې څنګه تفسیر کړي اگر کدا دواړه شافعیین دي ګورا لیکن دوی د امام شافعی رحمه الله په مسلک تفسیر نه کوي د مقطعات تفسیر کوي پچا لکه څنګه چې جمهور وای چې د دې معنا مفوضه الی الله دی وی الف لام میم الله اعلم بمراده بذلک کاری دا نو دا عادت دا چې په دې کې تفسیر د چا کوي جمهور معنا درځي جمهور سمانا جمهور وطل دے دے جمهارینا جمهارا آغا دا شگو دیرئی تاوئی چه شگو بانی سم پورا یو مڑائی اللہ تعالیٰ دے منگو تاسو حرمین تبوسی کل چه مدینی منوری تلار شای او دا غط رازی بدر دا پلارکی دا شگو دیرئی روی منائی آغی تا جمهورا وئی کم طرف کی چه ډیر علماء اگر ډیر علماء ته جمهور وای زکه چې پاغه شګو ډیرای کې شګې ډیری دي نو بیا جمهوریت معنا اکثریت ډیرواله نو جمهوریت بیا دوه قسمه ده یو جمهوریت مروجه ده اوټونه چې ورته دویم جمهوریت شرعیه ده جمهوریت مروجه باطل دی ولی په جمهوریت مروجه کې رؤوس تبوري چاته سرونو تا نو یو طرف کې چې نه انجینران علما محدثین فلسفیان او بل طرف ته لس پوډریان نو سو کی ګټي نو دا عقل او غلطه ده او یو جمهوریت شرعیه ده اغوی رؤوس تنگوری ما فی الرؤوس تگوری
کم طرف کې چې اصحاب الرأي والفقه والاستنباط والاجتهاد هغه ډېری نو هغې ته جمهور وایي. دې ته جمهور نه وایي چې دلته یو لویه جلسه جوړه کړه دا جمهور دي، دا خو روس دي. اعتبار چاته دی؟ رؤوسو ته نه دی، چاته دی؟ ما فی الرؤوس ته دی. نو جمهوریت شرعیه هغه کسانو ته وایي چې هغه اهل الاستنباطي، اهل الاجتهادي، اهل الفقه، اهل الرأي، دا یو طرف ته ډیر شي او د دې په مقابله کې بل طرف ته د اهل الرأي او د اهل الفقه او د استنباط نسي کمی. نو د یو ته جمهور او د بل ته خلاف الجمهور وای. راځه نو دوی پنځمه طریقه دا عادت دا ده چې دوی تفسیر د مقطعات کوي بما فسره الجمهور. ټکی د نیر نشخه ما ته ګورئ تاسو په دې کتابچه کې راځي چې یو ټکی درته وایم دا بیل لیکئ به ځان سره ورته وایي ښه درته بیا یې کې فایده کوي. شپږم نمبر د دوی عادت دا چې کله د یو آیت شان نزول بیانای، سبب النزول بیانای، پیږي کنه. نو چې کله سبب نزول د آیت سابقه بیانای نو نزل وای بدون الواو، و پکې نه ذکر کوي. او چې کله سبب نزول د آیت لاحقه وای راتلون کی نو ونزل وای مع الواو، تبه د دې نه معلومه چې نزل وی نو سبب د نزول تعلق چا سره دی؟ مخکینی آیت سره. چې ونزل وی نو سبب د نزول تعلق چا سره دی؟ آینده آیت سره لاحقه سره. وم نمبر عادت دا دی چې د کله کله دوی اشاره کوي مسئله فقهی ته هم او دسی وای وعليه الشافعي دی بیا بیا وای وعليه دا اشاره کوي چاته؟ مسئله فقهی ته. نو په تفسیر کې ددو دا و عادات دي سو خبرې شوي درې. اوس بدل آسان ترجمه وکړه لاندې ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله حمدا، ثنا د خاص الله لا، ثنا د ثابت خاص الله د پاره. حمدا یا حمد موافیا لنعمه، دا سه حمد چې پورا کون کې د پاره د نعمتونو د الله تعالی او مکافیا لمزید او مماثل د پاره د مزید نعمت. ان الله تعالی خو موږ سره ډېر نعمتونه راکړي دي. خو زه د حمد وایم چې د هر نعمت د پاره کار دا د امید ده. نور هر نعمت مستقل حمد پکار خدای وی دا زما حمد با الله تعالی د هر نعمت په بدل کې سو ګرځي. دا به کافی کی دا اصل کې سیوطی صاحب یو حدیث نه اقتباس کړی. ها څه کړی؟ اقتباس دی ته وای ها چې ته د قرآن او د سنت نه الفاظ واخلي او دا غینا خپل خبره جوړه کړي. خبره خو ستاده خو الفاظ دا غي سوي مقتبس وي د قرآن او د چانه. اصل کې اقتباس اخذ شغلة من نار توي. مخکې زمانہ کې کته استادی ماته یادي چې یو خزه به تنور واچو کنه نو بیا خدا ور کوته یو دا پاچ سونه نو بیا به بل خزه او پترې راوړل کړي او دا غي لمبي ته به ونی وي او چاغي به لرګي به ور واغسنه منډه وکړي خپل کور تنور کې به واچو یا چې تنور کې به ور اچاو د نغری نه به لمبوي ماته یادې نو دې ته اقتباس وای. نو دیم دا کار کوي چې خپل عبارت مقتبس کوي د قران کریم. نو اصل کې دلته حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک فرمایي الحمدلله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
نو هغه حدیث کې لک تغییر را وسته او خپل خبره ته جوړه کړه ها نو اقتباس راځه والصلاه والسلام او صلات دی او سلام دا اصل کې عمل او کفایت کنا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو پایت کې دوار راغلي دي کنا نو سیوتی سے دوار ذکر علی سیدنا سردار زمان محمد سید کے درت بیا بحث کو محمد انچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی پال دد وصحبی پا صحابو دد وجنوده دد پا الاخکار صحابی غچاتوی چھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم لیدلی او یقینی پی کڑی او بیا پا دی ایمان او یقین کسی دا وفاتی او دسی موائی صحابی اگر سڑی توائی چھ رسول اللہ مبارک لیدلی پویخا قبل الممات رسول اللہ مبارک وفات نہیں دا وفات کے دروں نے مخ کی پویخ لیدلی او مومن شوی او پا ایمان کی وفات ناغت صحابی ہوئی خواہ او آل دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم دا یو نسبی دے چی دا حضور دا نسب سرطا او بل حسبی چی کردار دا رسول اللہ مبارک دا کردار سر برابر کڑے کل تقی نقی فہو آلی یا پال کی پینزم مسلکون دیتا سو اوڑو کتابون کیوین ہے او دا آل او دا آل پر نسل وجنوده لحکرنا مراد سوک دے لحکرنا مراد طول اغا مسلمانان تر قیامت پوری جو سوک دا رسول اللہ مبارک دا دین خدمت کئی او امداد کئی والحمدللہ منگو تاثوی پر جنوده کی داخلی اما بعدو دادا سیو کلمہ دا بعض خبرو بانے دا تذکر بحث نکم چی دا اخنا سمتاسوینی دا کلمہ دا چھ خطبو کی ذکر کی دا دا سننو دا خطبین دا دی دا پارا چھ فاصل راشی وما بین دا مقصود او دا غیر مقصود نا مقصود دا کتاب دا دین اخوا بیانی دا مخ کی غیر مقصود دے پر نسبت دا کتاب سرخا اگر کبھی ذات مقصود دے دیو جنا اول اما بعدو چاویلے پینزا مسلک ذکر کی خواہ یو مسلک دا دے چھ دا کعب ابن لعاویلے دویم دان صحبان ابن وائل دریم قول قیس ابن ساعدہ سلورم قول داود علیہ السلام او پینزم کعب ابن لعاو دا پینزم قول اما فہازا نو ہازا کی وی احتمال دیتا سو جامی کے ویلے اشارہ دا نقوش تجاو الفاظ تدوا معنیو تدری دریوارو تسالور الفاظ و نقوش پینزو الفاظ و معنی شپاک نقوش و معنی و تاکی بدر تراش رستو کتابوں کی پدے کے خی احتمال دادرین راز او دلتا دا حازان مراد یعنی اغا معنی چھ مستحضر دی پا ذہن دا چاکی مصنف کے دقا معنی چھ والے مداڑے رکھتا معنی فہذا دا مشتدت الی حاجت الراغبین دا غدے چھ سخت دیتا حاجت الراغبین دعاتی انوی اشتدتی ہوئی سمانا اے دا دوی دا حاجت رسیدل او درجی دا ضرورت تا سو حاجت وہ خود درجی دا ضرورت تا رسیدل او دا غید پارا اشتدت ہوئی حاجت الراغبین دا رغبت بسیلہ کے ماتا گورا رغبت چی پخپل متعدی شی یو یہ پسیلہ کی فی راشی پا مانا دا میل او دا محبت او چی پسیلہ کی عن راشی پا مانے صدا اعراض ومن یرغب عن ملت ابراہیم الراغبین دا محبینو داغی حاجت سختو فی تکملت تفسیر القرآن الکریم فتکملی دا تفسیر دا چاکے قرآن کریم کے انہیں کم تفسیر دا قرآن کریم چی جلال الدین محلی کڑا
اخو نیمه کی پاتې نو دی راغبین سیوطی سے توی چې دا راته پورا کا ما تا ګورای د تفسیر او د تعویل په منځ کې فرق شته پنځه فرقونه ډېر آسان یو فرق دا دی اصل کې تفسیر او تعویل کې فرق شته کنه دو مذهب دي پکې یو مذهب دا دی چې دا ترادف دی تفسیر او تعویل یو شی دا سیوطی سے وای لو سئلوا عن الفرق بین التفسیر والتعویل مهتدوا الیه وی کدی علماء دا چې کوم فرق کوي دین پختنه وشي په مابین د فرق د تفسیر او د تعویل کې وی دی ورته لار پیدا نه کی سیوطی سے به ترادف قائل هغه تفسیر او تعویل سره ایو شی خود دویم جماعت د علماء وای چې نه په منځ کې فرق شته سو کې چې د فرق قائل دي پنځه مسلک دي پکې ها سو یو مسلک د امام ترمذی رحمه الله امام ترمذی سے وای تفسیر قطعی او تعویل ظنی دویم مسلک د امام راغب دی هغه وی تفسیر په ټولو کتابونو کې راځي او تعویل یوازې په کتب سماویه دریم نمبر مسلک د بعض علماء هغه وی تفسیر په مفرداتو کې او تعویل په مرکبات او په جملو پایاتونو کې سلورم مسلک هم د بعض علماء وی تفسیر بیان د ظاهر ته وای تعویل بیان د باطن ته وای پنځم مسلک وی تفسیر وضاحت د لفظ ته وای بیا چې د دین کوم معنا حاصل شي هغه ته تعویل وای ویخشا پیږي کنه نو تفسیر او تعویل په منځ کې څو فرق دي پنځه فرقونه مونږ خود دلته چراغله ده ما مقصد دی ذکر دی فی تکمله التفسیر القرآن دلته تفسیر نه مراد عام معنا مراد د ګورا اغه معنات مراد د چې شامل د تفسیر او تعویل دواړو جواز دې ځکه نه د قران کریم د هر تفسیر شرع راخله تفسیر قرطبی الته تفسیر نه مراد څه ده دواړه معنی مراد تفسیر روح المانی الته څه مراد ده ها دواړه ګوره د نیر نشي داسه پوهیږي څومره تفاسیر چې د نمونه دي پدې کې معنا د تعویل هم پرته د معنا د چا ولې دواړه کوي کنه اننه کتاب کې څه دي تفسیر او تعویل دواړه دي نو دلته تفسیر په معنا عام سره ده شامل ده تفسیر ته هم او څه شي بس وضاحت د لفظ د قران کریم فی تکمله تفسیر القران الکریم الذي الفه دا صفت د پاره د تفسیر دی هغه تفسیر الفه الامام العلام د صفت مخصصه چې تالیف کړي جوړ کړي دی لره امام په لغت کې مقتدا تا وایي چاته وایي مقتدا په اصطلاح کې بم بلغ رتبه اهل الفضل چې رتبه د اهل الفضل ته رسیدل رازا العلامه علامه جامع المعقول والمنقول توي المحقق محقق هغه توي چې اثبات د دعوی کوي په دلیل المدقق مدقق هغه چاته وي چې اثبات د دلیل کوي په دلیل جلال الدین دې لقب ده محمد بن احمد المحلی الشافعی چې د امام شافعی سے په مسلک نو دا حاجت تراغبینو زیات په تکمیله د تفسیر د قران خلق راتوی چې دا تفسیر پورا کړ وتتمیم مرفوع ویل شي او څه چې مرفوع شي نو دا بعطف شي په حاجت باندې مشتدت له حاجت الراغبین وتتمیم ما فاته دا هغه چې تتمیم د چا دی د ما فاته او که تتمیمی کې نو دا بعطف شي په تکمیله فی تکمله تفسیر القرآن وتتمیم ما فاته وما تغوي
دلته سیوطي سے ملک تسامح شوه دی وی په پوروالی د هغه کې چې د محلی نه فوت دی محلی نه چې کم فوت دی هغه زه پورا کوم د سکلا دا تتمیم د ما فاتوی نه دی کړی بلکې اتیان بنفس ما فاتوی کړی نه دی داسي والک جلال الدین محلی کله د سورۃ بقره نه تر سورۃ الاسراء پورې تفسیر خو نه دی د چې کار او د دین کم شی پاتې وغه ته تتمیم دا خو تتمیم د ما فاتو نه دی بلکې اتیان دی بنفس ما فاتو دلته تر نه څه شوی دی دلته ګوره تسامح دی رازا وهو دا من اول سورۃ البقره الى آخر سورۃ الاسراء تر اخر د سورۃ الاسراء بتتمه پداسه تتمه سره رازا داسی پورا تتمه میں کڑے علا نمتیہی پا طریقہ دا محلی بانے وی داسی میں پورا کدا تفسیر سنگا چی محلی کڑا سنگا کڑا گورا من ذکر ما یفهم به کلام اللہ دا ذکر داغنا چی فهم کولی شپاغی صلی اللہ کلام اگدوانے میں پکنے دے کڑا یو دویم ولی اعتماد علی ارجح الاحوال په یو کلمې تفسیر کې ډېر اقوال دي خو ما اعتماد کړي بچا راجح قول دریم و اعراب ما يحتاج الیه اعراب داغه چاغیتا د طالب ضرورت پیخي سلورم وتنبيه على القراءات المختلفه او په تنبيه په قراءات مختلفه المشهوره على وجه اللطيف په طریقې مختصر سره او تعبیر وجیز په تعبیر مختصر سره او ترک التطویل او سره د پر خودلو د تطویل نه به ذکر اقوال غیر مرضیه په ذکر د هغه اقوال چې هغه مرضیه ندی او اعاریب او د هغه ناشنا خبرو محالها کتب العربیه چې دا غزین سشي وی اغم پریخی والله اسأل خاص دا اللہ نسوال کم النفع بی فی الدنیا و احسن الجزاء علی فی عقبا او دا خیست جزا پا عقبا کی بمنه و کرمه بعد وسیلی دا پارا پا وسیلی و پا خاطر دا دو صفاتو دا اللہ تعالی چیو منان دے او بلسدے کریم دے من او کرم کی دا فرق دے من چاہتا ہوئی من وی تفضله على عباده بالعطایا خاص بندگانو تا چکمی تحفی ورکی ناغیتا من وی او کرم چاہتا ہوئی و ایصال فضله للبار والفاجر خپل فضل رسائی چاہتا کنیکی او کسوی فاجر وی اللہم صلی علی سیدنا بس